قدرمندو کتونکو په پېښور کې د اقبال پلازې مخې ته ولاړ یم. خبره ته ووایه چې دا شوق د څنګه را پیدا شو؟ د عزت خاوند ګڼي هغه تاسو بوزي په ودونو کې هم ګډوي ټیک ده، خو چېرته کې هغوی تاسو سره د دغې نه علاوه چېرته کې د انسانیت د همدردي په خاطر باندې تاسو سره څه کومک کوي، څه همدردي در سره ظاهروي، د ښکاره تعلق در سره ساتي که نه بس د شپې په تیاره کې پټ په پټه باندې چکرې لګوي؟ هڅونه به خوښ چې کور ته تقریبا زه چې راوتم دې فن نه زه کور ته تللی نه یم. کور ته نه یې تللی؟ 20 کاله به کېږي چې دې ته راغلی. 20 کاله وشو چې تا خپله مور نه ده لیدلې، خپل پلار دې نه دی لیدلی، خپل وروڼه دې نه دي لیدلي، کشران وروڼه دې شته، ماشومان خویندې؟ جی شته، ما نه خو بس پته نشته راغلی چې څوک ژوندی دي څوک مړه دي او څوک دي څوک نه دي. نو ستاسو چې کله داسې قسمه ملګري وفات شي نو هغې سره تاسو څه کوئ؟ او دا راته بل ووایئ چې د اختر موقع وي نو چونکې خلکه د بچو سره د کورونو کې خلکه راټولیږي، نو تاسو زما خیال دی چې زیاتره دلته کې تاسو بې کوره خلک یې، هغه خلکه چې هغوی د کور سره رشتې کټ شوي وي، نو په داسې موقع باندې تاسو خپل منځ کې څنګه یو بل هغه خوشحالي ورکولی شي چې کوم په کور کې مور بچو له ورکولی شي او بچي مور پلار له ورکولی شي که نه؟ علاقایي خلکه یا د بل ځای خلکه د بل ځای خلکه هغوی چې دلته کې راشي، بعضې خلکه ځي داسې ځایونو ته، نو د هغوی رویې څنګه یا ستاسو سره هغه د غیر انساني سلوک کوي که نه؟ رویې پکې د انسانانو وي. بسم الله الرحمن الرحیم. د خیبر ترجمان ټلویزیون قدرمندو کتونکو السلام علیکم. سنګرخان یم او باور لرم چې روغ جوړ به یې، خوشحاله به یې. قدرمندو کتونکو او سیاسي پروګرامونه هم ډېر وکړل، تعلیمي پروګرامونه هم ډېر وکړل، په بازارونو کې وګرځېدو، د مهنګایۍ خلاف هم سرویز هم ډېر وکړل، د نشیانو ویډیوز هم ریکارډ کړې. خو یو داسې موضوع چې زمونږ په معاشره کې چې کم ټرانسجنډرز دي، کم دا هغه خلک دي چې په معاشره کې دوی ته ګڼ شمېر رکاوټونه دي، په زندګۍ کې په فرست ټایم باندې راغلی یم، په داسې یو ځای کې ولاړ یم چې دلته کې ټرانسجنډرز اوسیږي، دا د دوی ټکانه ده. نو په دې ذهن کې مې څه سوالونه راتلل چې کله چې دا نشایان د پوډرین ما کتل دوی به په دې ډیرانونو باندې پراته وو، د دوی د خوراک څښاک چې څه په دې سوچونه به وم چې دوی خوري څکي څه، د دوی د جامې پیزار څه دغه یي، دغه شانته کې په ذهن کې دا کوېسچنز راتلل چې یاره د دې ټرانسجنډرز دوی خواته لاړ شم، د دوی د وګورم د دوی په زندګۍ کې کوم قسمه مشکلات دي، موجوده وخت دوی د څه قسمه رکاوټونو سره مخ دي، د دوی دې ته ولې راغلل، او بیا که دوی دا کار پرېږدي او خپلې معاشرې ته ځي نو آیا معاشره دوی اکسپټ کوي نه اکسپټ کوي، د دوی څه تجربه ده. نو قدرمندو کتونکو په پېښور کې د اقبال پلازې مخې ته ولاړ یم او چې دا ما سره څوک ولاړ دي نو دا ما سره مسکان ولاړه ده او دا د دې پلازې انچارج ده او دا بله د هغوی ملګرې ده هنا. نو دوی سره خبرې کومه چې د دوی څه مسایل دي. مسکان اول خو درته ستړي مه شوې یم، په خیرالۍ درته وایم موږ له وخت راکړو په خپل پروګرام کې. ډېره مننه. دا راته ووایئ چې دلته کې تاسو خپله باندې ذاتي طور ته دې فیلډ ته څومره وخت وشو چې راغلي؟ تقریبا زما 15-16 سال کې. 15 یعنې هغه وخت کې به دې څونه عمر و؟ یو وارو که نه تقریبا 12-13 سال. 12-13 سال. ښه راته ووایه چې دا شوق د څنګه را پیدا شو؟ دا خو بچپن د پیدایش نه زموږ داسې دی، دې څه داسې ښه کار دی چې دې کې څه شوق به وي، پوه شوې، څه داسې هغه دی چې په دې کې څه شوق وي، دا د نصیب خبره دی، پوه شوې. جی بیا چې دلته کې راغلی نو کوم داسې غټ غټ رکاوټونه د مخې ته راځي د معاشرې له وجې نه؟ نو د معاشرې په وجه خو هر ټایم دا یو خبره که نه داسې خاص هغه نه دی. معاشرې والا خلک زمونږ خلک ښه کار ښکار یم نه، بس چې څه وشي ښکار یې اوس څه خبر هم چې راشي زمونږ خلک مخې ته شي. جی جی. یو سوال دا دی چې خلک تاسو یعنی خو نامې ګرامي خلکه زه به دا ووایم چې هغوی په معاشره کې ځان ډېر د عزت خاوند ګڼي، هغه تاسو بوزي په ودونو کې هم ګډوي ټیک ده، خو چېرته کې هغوی تاسو سره د دغې نه علاوه
چېرته کې د انسانیت د همدردي په خاطر باندې تاسو سره څه کومک کوي، څه همدردي در سره ظاهروي، د ښکاره تعلق در سره ساتي که نه بس د شپې په تیاره کې پټ په پټه باندې چکرې لګوي؟ داسې خو مونږ چېرته اوسه پورې لیدلې نه یو، او چې کتلې مې ډېر کمتر لیدلې وي. دغه هغه کوي مونږ سره کې چې پروګرام له بوځي پروګرام به وکړي، خو ښکلې چې واپس راځو ویښته به کټ کې لارو کې ودرېږي، ویښتې به ورنه کټ کې، پیسې ګانې به ورنه والي چې څه مزدوري کړې وي. داسې ډېر شوې ده، تاسو په خپله هم ګوري که نه چې څونه حادثې داسې شوې ده چې لارو کې نو شو راشي ځای ته هلته کلبو کې هر څه به مات کې، پیسې به ورنه والي، موبایلونه به ویسي ورنه. دغه همدردي مونږ سره معاشرې والا خلک ډېر کوي. نو بیا تاسو څه کوئ اوس چې لکه پروسو کې دا خو ستاسو له دې نه بغیر خو ستاسو کار هم نه کېږي، نو چې بیا پروګرام له ځئ او داسې قسمه د حادثو سره تاسو مخ شوي یئ، نو دغه خلکو نه تاسو قسمه سیکیورټي اخلئ، څنګه په هغوی باندې بیا دوباره اعتبار کوئ؟ نو بس څوک زمونږ خو عمر دی بغیر د دې نه کېږي نه، پوه شوې، مجبوري ده. ټول خو یو شانتې نه دي که نه چې ټول هر ځای کې به داسې به وشي. نو چې کوم ځای کېږي هغې سره بس ګورو چې څه به کېږي، نو پولیس له به راشي، تانې ته به راشي، خو څه ایکشن یې نه اخلي څوک. اوسه پورې چېرته داسې ایکشن اخیستل شوی نه ده چې کوم خواجه سره زیاتې شوې ده، هغه کس له سزا میلاو شوی به چې ټول لیدلي وي چې یاره دې سره داسې کار وکړو، دا سزا ورته میلاو شي، که مخکینی به ونه کړي. داسې کار چېرته شوی نه، مطلب چې سزا نه ده ورکړلی شوې. ښه دره ته ووایه چې کورونه ظاهره خبره ده، وی بم په ستا ذاتي خبره کومه کور کې د مور پلار شته؟ شکر هم داسې انسان به نه وي چې مور پلار چې ژوندي دي که نه دي دا وایم. والا زه خو کور ته ځم او راځم نه که نه، اوس راله پته نشته کې ښه څونه وخت وشو چې کور ته تللی؟ تقریبا زه چې راوتی یم دې فن نه زه کور ته تللی نه یم. کور ته نه یې تللی؟ نو کله دې دا نه مني، دا هغه نه مني، چا فیملی هم نه مني، خو بس انسان نه چې یو کار وشي نو در اصل دی خو قصور زمونږ نه دی که نه. ګوره فیملیان هم غلطي دي که نه، زمونږ مشران چې دي مور پلار دي که نه، مونږ خو په خپله راغلي نه، نو الله پیدا کړی داسې که نه. بیا چې مور پلار وایي که نه چې تا ته داسې، مونږ خو د هغې اولاد یو که نه، د هغې مور پلار خو نه یو که نه، هغې ولې داسې راوځو. بیا اوس دې کې دا خو داسې خبره دې وکړل چې زما زړه خو ډېر زیات داسې خفه شو چې مطلب 20 کاله به کېږي چې دې ته راغلی، 20 کاله وشو چې تا خپله مور نه ده لیدلې، خپل پلار دې نه دی لیدلی، خپل رونه دې نه دي لیدلي، کشران رونه دې شته، ماشومان خویندې؟ جی شته، ما خو بس اوس پته نشته راغلی کې چې څوک ژوندی دي، څوک مړه دي، او څوک دي څوک نه دي. نو چېرته دې د مور د غم درته نه محسوسېږي، یاد درته نه راځي؟ نه ولې نه کېږي، خو بس څه به وکړم، مجبوري ده او د معاشرې په وجه نه څه. جی ښه دره ته ووایه چې لکه مثال په طور باندې ستا اوس نو مور پلار نو مطلب د خاندان سره دغه خپل کلي ولس سره ستا دغه تل راتلل نشته دی، نو ستاسو چې کله داسې قسمه ملګري وفات شي نو هغې سره تاسو څه کوئ؟ زمونږ داسې ملګري چې کله وفات شي که نه، زمونږ ګورو چې دي که نه، هغه زمونږ مور هم دی، پلار هم دی، خویندې ورونه هم دی، هر څه دي، پوه شوې. د هغې خو بد او زما چې دي، زه پخپله زما مړ ژوندی زما ګورو ته رسېدلي، زه خپل ګورو مې فرزانه مې فرزان زما فرزانه نو بس هغه بیا ګورو، بس خښوي هر څه هغه. نه هغوی چېرته کې کوم ځای ته خښوي، کوم ځای جنازې څه دغه کوم ځای کې حاضري دي که نه؟ دلته دغه ملګري باندې تاسو جنازه کوئ؟ ولې به نه کوو، ښه جنازه پکې کېږي. خو جنازه کې داسې ډېر عالي شامله شو، کور ته تللی نه ده، دلته جنازې وشو، رحمان بابا کې ښخ کړو، داسې ډېر جلاګان دي داسې چې هغه کېږي، جنازې مونږ په خپله کړې دلته. ښه او دا راته بل ووایئ چې د اختر موقع وي، نو چونکې خلکه د بچو سره د کورونو کې خلکه راټولیږي، نو تاسو زما خیال دی چې زیاتره دلته کې تاسو بې کوره خلک یې، هغه خلکه چې هغوی د کور سره رشتې کټ شوي وي، نو په داسې موقع باندې تاسو خپل منځ کې څنګه یو بل هغه خوشحالي ورکولی شي چې کوم په کور کې مور بچو له ورکولی شي او بچي مور پلار له ورکولی شي که نه؟ داسې کېدی نه شي چې کوم مور پلار خوشحالي ورکوي که نه، بس هغه یو بل ته بس ډاډ به ورکوو، پوه شوې، هسې زړه خوشحالو. نو هغه مثال دی چې سترګې مې زړه مې جاړي او سترګې مې خاندي، نو داسې حساب دی، بس یو بل ته ډاډ به ورکوو، نور هغه نه کېږي که نه چې کوم مور پلار اولاد له خوشحالي ورکړي، داسې چېرته یو بل ته. په دې خپل ټول کریر کې د چېرته کې په زندګۍ کې داسې یوه لمحه راغلې ده چې یاره دا سوچ ته کړی چې دا کار پرېږدمه او زه خپل عام معاشره کې د عام خلکو په شانته کې ژوند تېرول غواړم؟ زه په خپل زندګي باندې خو خوشحاله یم، شکر الحمدلله، بلې چې د چا عزت ته خیال مې نه دی،
د چا دولت مې خیال نه دی په معاشره کې نو داسې کوم داسې اوس نن سبا دي راشه وګوره ماشاءالله ښه ځواني وګوره ښه ځواني وګورې ښه ځواني وګورې هغه وګورې که نه چې بار به ودرېږي ګاډي غلاګانې وکړي اپرده تور سړي ته مطلب چېرته کې بس دا خیال دې نه دی راغلی چې په خپل دې ژوند کې خوشحاله مسکان خوشاله اوسې او د ستا د بلې ملګرې سره خبرې کومه د هنا سره هنا څنګه السلام علیکم خیر جوړې حضرت ووایه چې ستا هنا څومره وخوښه چې د فیلډ ته راغلی زما خو اته کاله وشو چې راغلی یم اووه کاله دې وشو ښه نو په دې اووه کاله کې د کور سره تعلق شته نشته ما شکر دی کور ته تعلق شته ځم تګ راتګ کېږي کور ته ځم راځم ښه تګ راتګ کوم مور پلار وینې راوینې ټول یې نه راوینم ښه حضرت ووایه چې دلته کې دا ستاسو چې کوم دا ځای دی نو د دې کرایهګانو ستاسو خو داسې کاري چې که د روژې میاشت را روانه ده نو په روژه کې خو ستاسو پروګرامونه نه وي نو بیا د هغې لپاره تاسو د دې کرایي څنګه ورکوئ تاسو د هغې د خوراک څښاک دپاره څه کوئ نو بس کریانې خو ورکوو کریانې خو ته نه معاف کوي پیسې چېرته نه راځي بس بیا ولا اختر نه پس مزدوري کو بیا ولا ورکو مزدوري کو ډبل کری ولا ورکو د روټي د میاشتې د اختر د میاشتې ډبل نه میاشتې یو کمرې شل 15 روپے کری دی یوې کمرې 15 شل د اقبال پلازا کې او دلته کې د علاقایي چې کوم علاقایي خلکا یا د بل ځای خلکا هغوی چې دلته کې راشي بعضې خلکا ځي داسې ځایونو ته نو د هغوی رویې څنګه یا که ستاسو سره هغه د غیر انساني سلوک کوي که نه رویې پکې د انسانانو وي بس خم پکې شته او خراب هم پکې شته دلته کې خلک راشي موږ په چاکوانو باندې ووایي ډزې وکړي موږ پکې رابط تاڼې ته ولاړ شو ویې نیسي بیا یې پرېږدي بي ورته وایي خو څه هغه ځان وکړي پرېږدي ولسوالا وایي تاسې بند کې تاسو سبا بیا خلاص شي لکه دا څنګه حکومت دی د دې داسې سهل نشي کېدی چې تاسو دلته کې په دې دروازه باندې چوکیدار وي او هغه د اسلحې سره د چاکو سره وغیره سره څوک دننه نه پرېږدي هر سړی یریږي او بوشي ټکوډا ډر نه یریږي ډسته څوک ودرېږي تماچې څوک ودرېږي تماچې خو ته انتظار نه کوي کانو مسله دي کنه ګوره چې 45,000 40,000 د یو کمرې کرایه نه لیکنه نو دا څوکیدار او دا ګیر خو د نیکان دي کنه دې کې موږ څو ځل ورته ویلي دي چې یو کرایه نه صحیح کنه خو دلته یو ګیټ ولګي چاته به ووایي اکثر هنا درته ووایي چې چرته دی دا خواهش راغلی دی په دې دومره وخت کې چې یاره بس دا کار پیدا ماره دی نه مې زړه موټ شو او د یو عام معاشرې ته زم د عام خلکو شان ژوند تېرول غواړم ولې نه خو به زموږ زړه نه صبرېږي موږ زړونه د حوض دي زموږ زړه نه صبرېږي نه د پیسو خبره نه د دولت څه خبره نه خو زموږ زړه نه صبرېږي راشي موږ چاکوان وکړو ډزې را باندې وکړي موږ تاڼې ته لاړ شو پوس پکې رابط تاڼې والې ونیسي بس بوشي 8 بجې به تاریخ ورشي هلته پرېږدي بیا موږ باندې بوشي بیا موږ وخي راوخي او بس سلوک سره کوي هغه وي بوشي په دې ډنه کې بیا یې ورته وایي خو څه ورته وایي 100 روپۍ ورکړي بیا یې را پرېږدي ضمانتیان واري لکه زموږ هېڅ سپورټ نشته دی په دې معاشره کې زموږ هېڅ سپورټ نشته دی مسکان تانا یو اخري تپوس کومه خوشاله اوسې هنا خوشاله اوسې مسکان تانا یو اخري تپوس کومه ستاسو باندې دا یو الزام لګي د خلکو نه کم خلک چې دلته کې راغلي دي چې یاره موږ دلته کې لاړ شو دې پلازې ته نو زمونږ سره چې څه پیسې وي یا زمونږ سره نور څه وي موبایل وي بل څه وي نو زمونږ دلته کې به د پلازا کې دننه لوټ کېږو نو حقیقت کې داسې کوئ که نه بل د پلازا کې دننه بدماشان دي یا زناور دي چې دلته لوټ کېږي هغه کې مونږ چې ګورې خپله مراتلو نو خلکو راته خپله اوس ولیدلې خپله تاسو ولیدلې مونږ چې خپله راتلو نو خلکو راته ووایي چې د پولیس نه بغیر به نه ځئ نو دومره په دې علاقه کې ستاسو سره نږدې په دې محلو کې خوف او هراس دی نو مونږ بیا لاړو تاڼې ته لاړو ټاون ته د فقیر آباد تاڼې ته نو ایسچو صاحب مونږ سره دا پولیس والا کړل مونږ په دې وجه وویلو که نه چې مونږ مستلي شو روزانه هفته کې داسې هغه ورځ نه دي که نه چې 2-3 ورځ پس مونږ به یو میډیا والا یو نه یو راشي خو اوسه پورې چېرته چا تپوس وکړو چېرته چا دا د روژه رالو یا د ښځو صرف ډاکټران راشي د ایچ آی وي دغه تپوس به وکړي او نور کوم مسله مونږ هم تنګ شو که نه هغه لږ ډېر تګ راتګ کورونو کې وکړه نه هغه نه بس بند شو مسکان د میډیا دوه قسمه میډیا ولې دي یو هغه وي چې هغه ستاسو ته چې کومې مسایل وي هغه مخې ته راوړي یو هغه میډیا ولې دي چې هغوی
تاسو ایکسپلایټ کی تاسو خلکو ته وخی چې دا خلک دلته کې داسې قسمه کارونه کوي او هغه خپل ویورز په سیوا کی نو زما خیال چې ټول میډیا باندې الزام د ټول نه دی پکار او لکه راشي چې کوم زموږ کوم یو دلته کسان ولګي 3 کسان ولګي دا یو کس اوسه پوری گرفتار شو روزانه مونږ انټرویو ورکول یو مجرم گرفتار شو یا سزا ملو شي سمنا د دې وجه نه چې هغه وي هغه لپاره تاسو دا څه وکړئ چې د میډیا باقاعده بیا چې چا سره د پولیس پرمیشن نه پولیس والے د چا سره نه نو تاسو هغه اجازه بیا مو ورکوي نو تاسو به دغه نه کیږي د دوی د مسایل تاسو اوریدل دي ته چونکې ګټ شمیر مسلې دا خو به په پیښور کې اوسېږي زه به دا ووایم چې دا محفوظ دي د هغه خواجه سراو په نسبت باندې چې کم په مضافاتو کې دي کم په سواد کې دي کم په چترال کې دي کم په دیر کې دي په باجوړ کې دي کم په 400 کې دي او کم په ډی خانو په دغه سایډونو کې دي نو الته کې چې سوګي ویني دا چې په لار باندې کله روان وي زما ذاتی تجربه دا شوې ده چې خلک ورپسې د شان आवाजونه کوي ډرامې ورپسې کوي او دا سه غیر انساني حرکتونه ورسره کوي دا سه هم د تاسو دوی نو اوریدل چې را په دوی باندې ډزې کیږي د دوی ملګری لګي ملکیږي وجل کیږي نو دا خلکا ټیک ته چې دوی دې تراغلي دي یا د شوق نه راغلي دي یا د مجبورۍ نه راغلي دي خو دوی دې ته اوس راغلي دي نو بیا تاسو دا واوریدل چې او موږ هغه معاشره یو چې غنی خان بابا وایي چې یاره زما فن خوخته خو فنکار مې نه دی خوخو دا خلک دي دا خلک دا خواجه سرا دا خلک په خپل ودونو کې ګډایي تو دا د دې معاشره پیداوار دی که څومره تاسو په دوی باندې جبر کوي څومره په دوی باندې تاسو ظلم کوي نو دا لار ته نه راځي که دوی لار ته راځي دا په اخلاقو باندې راځي دوی په کیر باندې راځي نو په ځای ردی چې موږ په دې خلکو پسې خندا وکړو دوی مذاق وړاو کو او په کار دي چې موږ د دوی حقوق تسلیم کو په دې معاشره کې او موږ د خلکو لا د دوی د حصے چې کم هغه عزت ته هغه ول ورکو او د خلک دوی زلونه په اخلاقو باندې وګټو قدرمنو کتونکو په بل پروګرام کې بلیدل قتل کیږي تر هغه وخت پورې په لوی الله سپارم خوشاله اوسئ